لیکن بیا یو خبره کوم چې الله تمام انسانان بخي په دا میاشت کې، لیکن څلور کسان داسې دي چې په هغې باندې بیا مغفرت نه کېږي، جنت ته به نه ځي، په جهنم کې او بیا هم پراته. اوس توجه شي، اوس تاسو وګوره چې په دا څلورو انسانانو کې زه راځم که نه، چې نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې د جهنم اووه واړه دروازې بندې شوې، د جنت 8 دروازې کلو شوې، و انسان به پاتې نشي په جهنم کې. الله به په ټولو باندې اعلان جنت وکړي، لیکن څلور طبقې څلور ډلو والا خلک به هغه به بیا هم پاتې کېږي. الله به په دا مبارکه معظمه میاشت کې په دا کې جنت اعلان جنت نه کوي، بیا به هم د جهنم نه ننوځي. صحابه توجه شو، د الله رسول دا څلور کم دي؟ صحابو سره فکر و چې دا په دا څلورو کې مونږ رانشو. د ما محترم نبی علیه السلام مبارک ورته د ټولو نه اول جمله وفرمایله، نمبر 1 مدمن خمر، کم انسان چې ابدالآباد شرابي شراب څکي، چې د رمضان مبارک مکرمه میاشت راشي د تمامو انسانانو مغفرت وشي، ډلې ډلې به داسې ډلې به جنت ته رواني، لیکن یوه طبقه داسې ده چې هغه به په جهنم کې پراته. تپوس به وشي دا څوک دی، وایي اواز به وشي چې دا هغه خلک دي چې شراب یې څکلي دي. زما محترم اوس موږ پښتنو کې بلا خلک په کثرت سره شرابونه څکي. د ما محترم په ظاهر خو ډېر تقوادار ښکاره کېږي، لیکن نبی علیه السلام د شرابي په لسو کسانو باندې لعنت ویلی دی چې په هغې باندې د فرښتو هم لعنت، د مخلوقاتو هم پې لعنت، د الله هم پې لعنت، او زما د محمد رسول الله پې لعنت. هغه 10 کسانو کې چې انسان شراب څکي، شراب روړي، شراب جوړي، شراب د چا په ذریعه باندې شراب دغه کېږي، د چا په ځای کې شراب خرڅېږي، څوک په دا شرابو کې ملوث وي. 10 افراد داسې دي چې په دا ټولو باندې لعنت ورېږي. د ما محترم او بعد خلک یې لاسکیم د ما محترم چې د شرابو یو ګوټ ته خولې ته کې یو ګوټ. زما محترم علماء کرام فرمایي چې 40 ورځې مسلسل مونځ نه قبلېږي. الله دې موږ وساتي شراب. بعد خلک داسې الله دې معاف وکړي لکه څنګه چې دا نشه د سیګرټ خلک بعد یاره جي د مزې دپاره یو کش لګومه چې دا څنګه، نو داسې ډېر خلک شته چې هغه د مزې دپاره یو دغه هم اوسکي ښه یو ګیلاس اوس کې وي، دا ګورم چې دا څنګه دی، نو چې د مزې دپاره هم اوسکل نو الله به در باندې د جنت مزې حرامې کړي. دا خبره یاد ساته. الله دې موږ د شراب نبی علیه السلام د ټولو نه مخکې، ځکه چې دا شراب داسې دي چې وایي الخمر جماع الاثم. نبی علیه السلام فرمایي دا ټول د ګناهونو جرړه ده. او نبی علیه السلام د زبان نبوت نه صحابو ته واقعه کوله، وایي صحابو دا شراب چې دي دا د ټولو ګناهونو جرړه ده، ټول ګناهونه دا په یو ځای جمع کوي. د هغې ورته د الله رسوله دا څنګه؟ نبی علیه السلام وفرمایي وایي په بني اسرائیلو کې یو نوجوانو یو جینۍ پې باندې عاشقه وه، هغه جینۍ په څه طریقه باندې کوټې ته دننه کړه، وایي یو دروازه وه هغې کې دننه کړه، وایي یو کمره غونتې وه، وایي هغه کمره کې بله کمره وه هغې ته دننه کړه، حتی تر دې پورې 4-5 دروازو باندې دننه کړه چې ویې کتل د شرابو بوتلې پرتې دي، یو انسان یې تړلی دی په پړو باندې. دا ښځه ورته وایي دا څه دي پېژنې؟ هغه وایي ها پېژنم. څه دي؟ وایي دا شراب دي. دا سړی دې ولې تړلی دی؟ وایي دا مې تړلی دی. دا ښځه ورته وایي په تا باندې زما زړه راغلی، تم پر میرا دل آ گیا ہے. وایي څه کار کوې؟ وایي زه تا سره زنا کول غواړم. وایي زه خو زنا نه کوم، د الله نه یېرېږم. دا نوجوان وایي ښه چې زنا نه کوې نو په دا 3 کارونو کې به یو کوې، یا به شراب څکې، یا به دا انسان قتل کوې. که په دا 3 کې د یو هم ونه کړه نو بیا در باندې د زنا الزام او تهمت لګوم. دا معاشره کې د شرمو دی چې تصور وکړه چې دا زنا خو عظیمه ګناه ده، دا خو نشم کولی جي، زنا خو نشم کولی. قرآن کې الله فرمایي لا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې کېږم مه، نږدې کېږه پېژنې، نږدې کېږم مه. لا چې ته بیا ورځې غاړه غټې ورځې د ما محترمو د نږدې کېدو امر راغلی او دوی دا کار خو جي نشم کولی. نو دوباره یې بیا عکس ته وکتل چې دی به قتل کړم، نو دوی چې قتل خو هم عظیمه ګناه ده، ځکه من چې یو انسان قتل که گویا د تمام انسانیت قتل که. زما محترم دا هم نشم کولی. نو شرابو ته یې وکتل چې دا راته معمولي غوندې ګناه ښکاره کېږي، راشه دا به اوس کړم نو د دې نه باندې به ته خلاص شم. وایي د شرابو یو ګیلاس یې ډک کړه ویې څکه، وایي چې ویې څکه خوباري بره ذهن ته وخته جي او سترګې پرې نشه شوې. وایي یو ګیلاس بل ډک کړه، چې ګیلاس یې ورته بل ډک کړه بل یې ووه، وایي یو پیک بل واچوه، 3 پیک یې چې واچو، 3 ګیلاس یې وڅکل، بوتل یې ټول په خوله باندې راوړو. د شرابو په نشه کې گویا چې په عقل باندې پرده راله. وایي دی د ښځې ته نږدې شو، وایي چې ورنږدې کېده هغه ولې په سینې لاس کېښودو چې اله به ما ته نږدې کېږي چې دا انسان دا کس قتل کړي نو بیا به راځي بیا به زنا کوو. دی خو شرابو په نشه کې ونه پوهېده، وایي چاړه ورسره وه هغه انسان یې حلال کړه. زما محترم سر یې ترې قطع کړه.
د شرابو په نشه کې و چې سره یې پرې کړه هغې دې سره زنا وکړه نبي علیه صلات وسلام مبارک وفرمیل که ده دا شراب نوس کړی نو ده به زنا هم نه وکړی او ده به قتل هم نه وکړی پته ولګېده چې الخمر جماع الاثم دا شراب چې دي دا د ټولو ګناهونو جرړه ده بله خبره کوم دا شراب په ام الخبائث باندې یادېږي دا د ټولو ګناهونو مور ده دا شراب زما محترمو موږ مسلمانانو خاص کر پښتانه د اجراګانو په مجرخانو کې شرابونه څکي زما محترمو بیا پته نه لګېږي موږ تاسو وګورئ هغه چاته پته لګېږي چې کوم کار خلک د دې شوقیان ورڅه وګوره دې خوا ورته اجراګان ډمې ګډېږي دې خوا دې شرابونه څکي ورته ناست دي زما محترمو اکثر ته ویډیو وایرل شي په میډیا باندې نو شراب څومره عظیمه ګناه ده الله دې موږ د شرابو نه وساتي ټول وایي آمین او چې چا څکلي نو توبه وباسئ په حق باندې توبه وباسئ چې خدای دا کار به نه کوم ښه کړي څه کړي مې ځکه چې د شرابو یو ګوټ ما ووي یو ګوټ ته اوس که نو څلوېښت ورځې دغه نه قبلېږي زما محترم او بیا هم که دې کړي نو د الله والو په صحبت کې کښېنه د علماو په صحبت کې کښېنه او د الله نه ډېره معافي غواړه چې خدایه ما معاف که دا مې کړي دي بیا به نه کوم څه پته لګي الله رحیم ذات دی ځکه الله خو ویلي دي چې یو ګوټ ته اوس که مزه دې واغسته نو د جنت مزې به در باندې حرام کړم زما محترم نو د الله والو په صحبت کې کښېنه او توبه وباسه چې خدایه بیا به دا کار نه کوم او هغې سره لاس نیوه وکړه بیعت وکړه حضرت ستا په لاس مې توبه ده د قیامت پر ورځ به ته زما باندې ګواهي چې ما توبه ایستله دا کار به بیا نه کوم نو کیدای شي چې الله دې وبخښي الخمر جماع الاثم شراب دا ام الخبائث دي د ټولو ګناهونو جرړه ده نو ما وی هغه انسان ته مغفرت نه کیږي د ټولو مخکې چې مدمن خمر رمضان المبارک د ټولو مغفرت کیږي د ټولو ګناهونو معاف کیږي د ټولو د جهنم نه ازادي کیږي لیکن د څلورو کسانو نه ایک نمبر مدمن خمر چې هغه شرابونه څکي او په دویم نمبر وعاق لوالديه هغه انسان چې د مور او پلار نافرمانی کوي زما محترم د مور او پلار دی خو تقوادار روجیم نیسي عبادات هم شته زکاتونه هم ورکوي صدقات او خیراتونه هم کوي خیر ښېګڼې هم کوي یتیم دی په سر لاس هم ایښی دی د مسکینانو سره امداد هم کوي زما محترمو لیکن د مور او پلار نافرمانه دی او مور او پلار ته خفه دي زما محترمو وایي الله تبارک وتعالی په رمضان کې هم د مغفرت نه کوي زما محترم 3 نمبر وقاطع رحم کم انسان چې رشته قطع کوي په معاشره کې یره جی د تر زوی سره مینه لګي د ترور زوی سره مینه لګي د ماما زوی سره مینه لګي یره جی زما خور مانه ایسه غوښتې ده په جیدات کې د هغې سره مینه لګي یره جی د پلانکې پوپی چاچي سره مینه لګي ولې دې نه لګي یره جی ما ته یک داسې سپک نظري کړې ده ته څوک چې تا ته سپک نظري کړې ده که ته به یې سپک تا ته به سپک نظري کړې که ته ځان دون ثابتول غواړې باوجود د دې ورسره تعلقات صحیح وساته هغه ته به احساس وشي د ما محترم مونږ نبی اسلام مبارک فرمایل چې دریم نمبر کس وقاطع رحم کم انسان چې رشته قطع کوي د دې انسان په رمضان مبارک کې مغفرت نه کیږي اوس وګورئ په معاشره کې چې چا رشته دارو سره قطع تعلقي ساتلې ده او نه لګي ورسره پوه شه چې په دا رمضان کې مې مغفرت نه کیږي دا د دې منبر نه د محمد رسول الله د زبان نبوت والا خبره کوم که په یقین نه کیږي نو ستاسو ګویا چې بیا ایمان نشته د ما محترمو او په څلورم نمبر باندې نبی اسلام جمله وفرمایله چې څلورم هغه کس چې د مغفرت اعلان په بیا نه کیږي هغه څلورم کم کس دی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل هغه څلورم هغه انسان دی چې هغه باندې تمام رمضان کې د تمام انسانیت مغفرت کیږي لیکن د یو څلورو ډلو نه کیږي چې څلورم انسان هغه دی هغه انسان دی چې الشاحن راغلی دی نبی اسلام مبارک نه تاسو کدا څوک دی نبی اسلام ورته دا کینور انسان دی چې کینه پکې د الله رسول د بغض اوریدل دي چې چا نه نفرت کوي د بغض د وجه نبی اسلام ورته کینه د بغض نه بره مرتبه ده بغض هغه ته ویل کیږي چې انسان د انسان سره نفرت کوي یو بغض دی وسه کینه هغه ته ویل کیږي چې بغض می ور سره نقصان مسلمان تر رسي دا انسان باندې الله اعلان جنت کوي ابد الاباد په جهنم کې پروت دی تمام اوس تاسو وګورئ چې زموږ په زړه کې کینه شته که نه کینه هغه بغض ته ویل کېږي یو انسان سره مې نه هم لګي خو د هغه د راغورځېدو کوشش هم کوم چې دی څنګه وشرمومه دی څنګه ذلیله کړمه دی له څنګه دوکه ورکړم دی څنګه رسوا کړم دا څلور انسانان دا څلور طبقې او څلور ډلې د دې مغفرت به نه کېږي ورنه نبي علیه صلات وسلام مبارک اخیری جمله ویم چې 15 انعامات دا امت محمدیه ته داسې ملو دي مختصر ویم 15 انعامات امت محمدیه د رمضان المبارک په وجه باندې داسې ملو دي چې نور امتونو مروزې نیولې هغې ته نه دي ملو نمبر 1 چې انسان امت محمدیه ته ملو د پروزه کې چې انسان روژه ونیسي او د معدې نه کوم بوځي هغه بوی زما رب ته د جنت
د مشکو د عنبرو نم بهترین بوی دی زما محترمو کوم د معدې نه و په دویم نمبر زما محترمو د رمضان المبارک په برکت باندې دا داسې میاشت او دا د امت محمدیه د محمد رسول الله برکت دی چې الله تبارک وتعالى تمام شیاطین اوتړي زما محترمو نو ګویا چې په عبادتو کې اسانی پیدا شي دا دویم انعام دی و دریم نمبر انعام زما محترم هغه دا دی چې کله یو انسان روزداري روزه ونیسي نبی اسلام او فرمایل چې تمام فرښتې څومره فرښتې چې دي تر روزې ماتولو پورې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي د ما محترم او څلورم نمبر چې څلورم نمبر مخکې امتونو ته رمضان او روژو کې نه دي ملو هغه دې امت ته ملو دي چې الله تبارک وتعالی دا ټوله میاشت د دې انسانانو دپاره د جنت سجاوی او مزین کوي لکه څنګه چې د انسان وادي او د واده په شپه د ناوې کوټه تیارېږي داسې زما رب د ده دپاره د جنت کمرې تیارېږي زما محترم په پنځم نمبر باندې وآخره عتق من النار نبی اسلام فرمایي چې په آخره کې انعام ورکول کېږي نو د جهنم نه ازادي کېږي صحابي ته پوښتنه وکړه د الله رسوله دا په رمضان کې د لیلة القدر د وجې نه کېږي نبی اسلام ورته وفرمایل نه د لیلة القدر ځان له فضایل دي د هغې به انشاءالله را روانه جمعه خبره کوم د هغې ځان له فضایل دي لیکن د دې مثال داسې دی چې یو انسان چا سره ټوله ورځ مزدوري وکړي او مزدوري چې کله ختمه شي د هغه کار برابر شي او مالک وله پیسې ورکوي بیا انعام کې هم څه ورکوي داسې موږ امت محمدیه ټوله میاشت مزدوري وکړو د الله دپاره الله په مزدورۍ کې بیا انعام ورکوي چې وآخره عتق من النار هغه مزدوري د جهنم نه ازادي ده بیا زما رب ورسره بونس هم ورکوي په لیپاپه کې ورته د جنت ټکټ هم ملاویږي ټول څوک سره سبحان الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات